زمونږه صوبه کې د 14 کالو نه داسې نااهله او داسې نالایقه خلک په حکومت کې دي. د دې صوبې په تاریخ کې دومره کرپشن نه دی شوی چې څومره د پی ټی آی په دې حکومت کې. خپلو خرچو ته وګورئ چې د 12 کروڑو روپو خو صرف زمونږ وزیر اعلی صاحب د کال بسکټو خوړ. وزیر اعلی هاوسو سپورې شته، نیغې نه سکول جوړ کو، نیتی یونیورسٹی جوړ کړه، نیتی اسپتال جوړ کو. ستا د صوبې مشر، ستا انتظامی مشر غا قلنګ ورکوي، غا په پیسو باندې ځان بچ کوي. صوبې په تاریخ کې اولنۍ پارټي ده چې مسلسل دریم ځل په حکومت کې دی او بیا هغه مسایل ورځ تر ورځه زیاتېږي. غې کې څه کمی نه راځي. اسپتال کې دوایي نشته، اسپتال کې سٹاف نشتا، ډاکټران نشتا. محمد ناظم صاحب دغه ملګری، دغه کورنۍ، دغه دوستان، دغه چې څه یاران دي، دوستان دي، پیژنګلو دي، هغې ټولو ته هرکلی ویم، مبارکي ورته ویم چې چانن د پښتنو په دې ډله کې د ګډون اعلان وکړو او په خپل د ټولو ملګرو په سرونو یې سرې ټوپۍ په سر کړې. زه ولا دا یقین ورکوم چې انشاءالله ته په دې نننۍ خپلې فیصلې به ډېر خوشحاله. عوامي نیشنل پارټي د پښتنو واحد نماینده جماعت دی. د پښتنو د حق دپاره، د پښتنو د سوکالۍ دپاره، د پښتنو د ترقۍ دپاره هر وخت دې پارټۍ اواز اوچت کړی دی. زمونږ مشرانو قربانیانې د دې خاورې دپاره، د دې پښتنو دپاره ورکړي دي چې پښتون ترقي وکړي، پښتون په هر فیلډ کې مخکې لاړ شي. عزتمندو وګورئ خلک او خاص کر زمونږ پښتنو دې 14 کاله یا 12 کاله داسې خلک زمونږ د پښتنو په دې خاورې مسلط شوي دي، خاص کر په دې 12-14 کالو کې زمونږ دا صوبه، زمونږ دا خاوره دومره رستو لاړه، دومره شاته لاړه چې دا به تاریخ مونږه معاف نه کړي. تاسو د نورو صوبو ته مو ګورئ، هلته لوی لوی منصوبې راځي، د لوی لوی منصوبو اعلانونه کیږي. هغه صوبې، هغه لوی لوی ښارونه، هغه لوی لوی کلي، هلته ترقیاتي کارونه کیږي. هغه صوبې مخکې په وړاندې روانې دي. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ صوبه کې د 14 کالو نه داسې نااهله او داسې نالایقه خلک په حکومت کې دي چې هغوی ته نه د پښتون څه غم شته، نه دا غواړي چې دا صوبه ترقي وکړي، نه دا غواړي چې پښتون وړاندې لاړ شي. عزتمندو څه دعوی کړې وې، وی مونږ به کرپشن ختمو، مونږ به رشوت ختمو او د نورو پاټو پسې، خاص کر د غټو 2 پاټو پسې نواز شریف او پیپلز پارټۍ پسې ویدا خبرې په هر محفل کې، په هر تقریر کې، په هر جلسه او په هر جلوس کې کولې. نواز شریف هم غل دی، زرداری هم غل دی او صرف پی ټی آی داسې پارټي ده
چې تاسو دې خلکو له ووټ ورکو نو زما په خیال دلته به جنت جوړ کی. خو تاسو وکتل چې هغې پارټۍ چې د کرپشن د ختمېدو په نوم یې ووټ اخیستی و د دې صوبې په تاریخ کې دومره کرپشن نه دی شوی چې څومره د پی ټي آی په دې حکومت کې روان دی. نوکرۍ خرڅېږي، پوسټونه خرڅېږي، د سرکاري افسرانو پوسټینګ او ټرانسفر کلو په پیسو کېږي. خلک یې بېروزګاره کړل. کمو خلکو ته زمونږ صوبه کې د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت نه بدامني ده، امن نشته، دهشتګردي ده. هغه لږ ډېر خلک چې په روزګارو بچو له پیسې روړه ګټل هغه خلک هم نمبر په نمبر نن د یو محکمې نه سبا د بلې محکمې نه ټولې بېروزګاره کړل، ټولې د نوکرو نه روغ کړل. دلته دې حکومت د نالیاقتوب د وجې نه د ملازمینو دپاره تنخواګانې ورسره نشته. هر یکم باندې سرکاري ملازم یریږي چې دې میاشت کې به څه کوو، آیا موږ ته به تنخوا ملاویږي؟ خو نه به ملاویږي. او دې امن حالت ته وګورئ، دې دهشتګردۍ ته وګورئ چې نن د وزیر اعلی صاحب خپل کلی کې، خپل ضلع کې، خپل ښار کې، ډیره اسماعیل خان کې د امن و امان دا حالت دی چې هلته د ماښام نه پس سرکاري افسران یا ملازمین او خاص کر زمونږ د پولیس رونه هلته ډیوټي نشي کولی. هلته دومره رټ د حکومت د صوبایي حکومت کمزورې دی. هلته د ماښام نه پس د بل چا حکومت وي، خپلو خلکو له تحفظ نشي ورکولی. کله نن یو سرکاري افسر یا شتمن کس اغوا کی او بیا لوی لوی تاوانونه واخلي او دا خبرم کیږي چې زمونږ دا وزیر اعلی صاحب هم پیسې ورکوي، قلنګ ورکوي. نو چې کله ستا د صوبې مشر، ستا انتظامی مشر غا قلنګ ورکوي، غا په پیسو باندې ځان بچ کوي، نو دې صوبه کې به یو عام غریب سړی څه سوچ وکړي چې د حکومت په زما حفاظت وکړي یا د حکومت په زما تحفظ وکړي. وګورئ د دې پارټۍ څومره لوی لوی دعوې به په دې نورو حکومتونو تنقید به کو چې د دوی سرکاري خرچې ډېرې دي، دوی پروټوکولو کې ګرځي، دوی په جیربونو وزیر اعلی هاوس او وزیر اعظم هاوس او گورنر هاوسو کې اوسي او خپل حال خدا سي دي. ډېرو خلکو به په سوشل میډیا هم کتلي، په اخبارونو کې به هم کتلي. د خپلو خرچو ته وګورئ چې د 12 کروڑو روپو خو صرف زمونږ وزیر اعلی صاحب د کال بسکټو خوړل. نو دا زمونږ د دې حکومت حل دی. نی آغا سلور کاله په مرکز کې حکومت آغا وزیر اعظم هاوس نه یونیورسيټي جوړه کړه، نه دلته وزیر اعلی هاوس سپورشتا، نه غینا سکول جوړ کو، نه ته یونیورسيټي جوړ کړه، نه ته هسپتال جوړ کو. دلته د هسپتالونو څه حالت دی؟ مسلسل 14 کاله په صوبه کې حکومت، مسلسل وزیر اعلی د دې یو پارټۍ پکار دی چې په دې صوبه کې خدا اهم مسلې بالکل پیدا کېدی نه. او دلته زما غریب
کس چې هسپتال ته ورشي نو هلته هغې غریب نه تپوس وکړه چې هلته یې څه حالت وي.